بسم الله الرحمن الرحیم. زما د فیسبوک خوږو اوریدونکو او کتونکو دوستانو السلام علیکم. امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ یئ. زه یم هومیوپیتیک ډاکټر ولی خان او زه د ډاکټر ولی خان کلینیک باجوړ د پیج نه تاسو ته مخاطب یم. دوستانو ستاسو سره به خبرې اترې کیږي، ګپ شپ به لګي د مختلفو بیمارو په حواله سره. نن موږ بیا د ماشومانو په یو مرض باندې خبرې اترې کوو. د دې وجه هم غذایي قلت دی. د سوري د مرض په شانې هم دا بیماری د پروټین د کمۍ د وجې نه جوړیږي. خو د دې بیماری علامات او د سوري د مرض علاماتو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. پروټین چې کوم دی هغه د انسان د نارمل فنکشن لپاره ډیر ضروری دی. یعنی که تاسو پروټین وګورئ نو زمونږ د وجود هر عضو ته د پروټین ضرورت وي. که تاسو زمونږ ویښته وګورئ دا هم د پروټینو نه جوړ دي، که نوکونه وګورئ دا هم د پروټینو نه جوړ دي، او که دغه شانې چمړه وګورئ، نوکونه وګورئ دا هم د پروټینو نه جوړ دي. زمونږ وینه که تاسو وګورئ، یعنی پروټین یو بنیادي شی دی د انسان د صحتمند ساتلو لپاره. او کله چې دغه پروټین د انسان په وجود کې د دیو کمی راشي نو د دې نه انسان ته بیا مختلف قسم مرضونه لګي. څنګه چې موږ په تیر ویډیو کې ویلیو چې یاره د پروټین د منرل او د وایټامینز د کمی د وجې په ماشومانو کې چې هغه د حمل په دوران کې یا د ماشوم د پیدایش نه وروسته په هغو کې د سوري مرض راځي چې وجود وچ کلکیږي، بالکل تش پوټکی او د هډوکو ډانچه شانې وي. نو دا کواشکر بیماری هم د پروټینو د کمی د وجې نه راځي. خو په دې کې داسې وي چې د وجود د وچوالي په دې کې نه وي، په دې کې وجود غټیږي. کله چې زمونږ په وجود کې د پروټینو کمی راشي نو زمونږ په وجود کې دننه چې کم مایات وي، فلویډ وي، نو د هغه ریټینشن کیږي. یعنی هغه په وجود کې په مختلف ټیشوز کې، په مختلف سیلز کې او په مختلف ارګنز کې اوبه جمع کیږي. په ساده الفاظو کې به زه دا ووایم چې کله په یو ماشوم کې د پروټینو کمی وي نو د هغه وجود چې کوم دی هغه پړسیږي. او دا هله کیږي په ماشوم کې چې کله ماشوم مور د خپلو شودو نه واړوي یا کله دا شوده پریږدي نو د شودو د پرېښودو نه وروستو هغه ته صحیح خوراک نه میلاویږي. یعنی په هغه کې پروټین نه وي، منرلز پکې نه وي، وایټامنز پکې نه وي، کاربوهایډریټس وغیره پکې نه وي. نو د دغه کمی د وجې نه دغه ماشوم بیا د قسم بیمارو ښکار کیږي. په کواشیارکور بیماری کې کله چې پروټین په خوراک کې کم وي نو د دغه ماشوم چې کم دی دغه کې پړسوب راځي، د دغه خېټه پړسیږي، د دغه خپې پړسیږي، د دغه چې کم دغه دی لاندې خپې وي هغه هم پړسېدلې وي. او ماشوم داسې ښکاري بالکل ته به وایې چې دا سم منګی دی. بظاهره به تاسو ته ماشوم صحتمند ښکاري ځکه چې د هغه خېټه غټه وي، وجود یې غټ وي، خو په باطن کې دا ماشوم چې دی دا ډیر کمزوری وي، د دې وزن نه زیاتیږي او د دې قد هم نه زیاتیږي. ځکه چې دغه ماشوم کې چې کوم پړسوب راغلی وي نو دغه پړسوب په وجه باندې د هغه کمزوري انسان ته نه ښکاري. تاسو ته زه یو پکچر ښیم نو تاسو ته به پته ولګي چې یاره دا د کواشکر د مریضو تصویر دی.
تاسو یو منټ دا پکچر وګورئ. دا پکچر به تاسو ته ښکاري. دا ماشوم تاسو وګورئ، په بظاهره باندې دا ماشوم بالکل سټ ساټ ښکاري. ته به وایې چې دا خو بالکل موټا دی، صحتمند دی، تکړه دی. خو په باطن کې که تاسو وګورئ نو دې ماشوم کې د پروټینو کمی دی او د پروټین د کمی د وجې نه په دې ماشوم په وجود کې چې کوم دی اوبه جمع شوي دي او دغه اوبو د جمع کېدو د وجې نه د دې خېټه داسې پړسېدلې ده، ته به وایې چې بالکل دا خو مانګی دی. نو داسې ماشومان بیا عمل هم نه کوي، د دې قد هم نه زیاتېږي، د دې وزن هم نه زیاتېږي او دا د دې وجې نه بیا وروستو د مختلفو بیماریانو ښکار کېدی شي. یو بل پکچر درته ښیم، دا به تاسو دا وګورئ. دا ماشومان دي، د خېټو ته تاسو ګورئ، دا خېټې غټې غټې دي. ټول تاسو ګورئ نو خېټې غټې دي، خو نور که تاسو وګورئ نو دا کمزوري دي. بل یو پکچر درته ښیم، دا ماشوم وګورئ. بظاهره باندې دا ماشوم تاسو ته بالکل صحتمند په نظر باندې راځي، خو دا هم د کواشرکور بیماری مریض دی، ځکه چې دې کې د پروټینو کمی دی او د پروټین په وجه باندې د دې خېټه چې کوم ده هغه غټه شوې ده. د دې بیماری اولنی علامت دا دی، تاسو به کتلی وي په خپل کور کې په چم ګاونډ کې چې ځینې ماشومان وي خو د هغو خېټې چې کوم دي هغه غټې وي، سم منګي ته جوړ شوي وي. ته به وایې چې دا خو بالکل صحتمند دی، بالکل هټه کټه دی او خلک ورته پهلوان هم وایي. خو دغه غریب چې دی دغه پهلوان نه وي، صحتمند نه وي، دا غریب د غذایت د قلت ښکار وي. دې ته په خوراک کې چې کوم دی پروټین نه وي میلاو شوي، په وجود کې د پروټینو کمی وي او د دغه پروټینو د کمی د وجې نه د ده په جسم کې چې کوم دی اوبه جمع شوي وي. تاسو به عام کتلی وي یا بس تاسو خپل ابزرویشن هم دا وي چې داسې ماشومان په کور کې وي نو خلک ډاکټر خواته ورځي، وایي چې ډاکټر صاحب زما د ماشوم په خېټه کې چمجي دي او د چمجو شربت راکړه. نو چې د چمجو شربت ورکړي هغه بیا بله ورځ بیا را رواني ډاکټر خواته، وایي چې ډاکټر صاحب هغه شربت مې ورکړی خو د دې ماشوم نه چمجي ونه ولیده. نو که تجربه کار ډاکټر نه وي، کوالیفاید نه وي، نو هغه ته د بیمارۍ څه پته نه لګي، هغه ورله بیا د چمجو شربت ورکوي. نو د دې په خېټه کې چمجي نه وي، خو د دې ماشوم چې کوم دی خاص کر هغه ماشومان چې هغه د مور شوده پرېږدي، د مور شوده څکل پرېږدي او د څلورو د هغه وخت نه ورته دا بیماري جوړیږي چې دا کله پروټین نه استعمالوي او په وجود کې د پروټین کمی وي، نو د څلورو کال دغه شودو پرېښودونه والا د څلورو یا 5 کالو پورې وخت کې دا د کواشکر بیماری په دغه ماشومانو کې راځي. په هغوی کې د پروټین بنیادي وجه د هغو په جسم کې د پروټین کمی وي. راځو د دې بیماری د علاماتو په طرف باندې چې د دې بیماری علامات څه دي. چې کوم ما وویل چې یاره د ماشومانو کې د پروټینو کمی وي، نو د ټول نه غټ او ښکاره علامت دا دی چې د دې ماشومانو خېټه به پړسېدلې وي. دې ته موږ انلارج ټومي مو یا ورته پاټ بیلي وو، مثال کې د دې خېټه چې کوم وي دا بالکل د منګي په شانې وي. بیا د دې سره سره د دې ماشومانو چې کوم دی دیو کې به پاړسوب وي، په خپو کې به پاړسوب وي او څنګه چې لاندې پنډۍ دي په پنډو کې به پاړسوب وي، په خپو کې به پاړسوب وي. او که تاسو چېرته د دغه ماشوم په دې پنډۍ کې داسې ګوته ومنډئ، زور کوي پې او یا په خپه باندې وله داسې زور کوي، نو په دې کې به دا ګوته دننه لاړ شي او چې بیرته را پرېږدوئ نو په هغه کې به هغه ډوغلې هغه ډمپل چې وایي هغه به پکې وي، ډوغل شانې به پاتې کېږي. داسې ماشومان چې کوم دي دا د دې هایټ هم نه غټېږي،
نه وزن غټیږي او نه هایټ غټیږي. بظاهره خو دا ماشوم تاسو ته صحتمند ښکاري ځکه چې هغه غټ پټ وي، خېټه یې غټه وي او وجود یې غټ وي. خو که تاسو د دغه نه د غټوالی لرې کړئ، د پړسوب چې کوم دی نو دا بالکل ورکوټی وي، وزن یې نه وي او جسامت یې نه وي، هایټ یې نه وي، یعنې لوړوالی یې نه وي او وجود یې بالکل ورکوټی وي. او د غټوالی چې کوم دی دا د دې بیمارۍ د وجې نه دی، یعنې هغه په وجود کې پړسوب وي، خېټه یې غټه شوې وي، خپې یې غټې وي، پنډه یې غټې وي. د دې سره سره په دې مریضانو کې داسې وي چې دوی ته ولږه هم نه لګي، ولږه ورته کمه وي. د دې ماشومانو مسل چې کوم دي هغه هم ختم شوي وي او د پوټکي لاندې کې چې کوم نارمل زمونږ چربي وي نو هغه چربي پکې هم نه وي. د دې سره سره داسې ماشومان چې کوم دي هغه د ستړیتوب شکایت کوي او دا چړچړه زیات وي، یعنې د دې خېټه غټه وي، وجود کې پړسوب وي، نو چې دا ګرځي را ګرځي یا منډې وهي نو دا ستړي کېږي ډېر زیات، ساه یې راماتېږي او ګرځېدی نه شي. کله وایي پنډی مې درد کوي او کله وایي ساه مې راماتېږي. نو دا ماشومان چې کوم دي دا چست چالاک نه وي. د دې سره سره دا ماشومان چې کوم دي دیو ته بار بار د سکن انفیکشن کېږي. د دې په چمړه باندې که بیکټیریا وي، که وایرس وي یا بل دغه وي هغه پې حمله کوي. کله ورته امپیټیګو وایي یو بیماري ده، هغه ورته کېږي، خارښ ورته کېږي، د چمړې سوزش ورته کېږي. او بل دا ده چې دا ماشومان کله زخمي شي نو د دې زخم چې کوم دی هغه زر نه روغېږي. څنګه چې د عام او د نارمل انسان زخم روغېږي نو داسې د دې انسان د دې ماشوم کوم چې د کواشکر بیماری مریض دی نو دا زر نه روغېږي. د دې سره چې که تاسو دا ماشومان چېرته وګورئ نو که د دې نوکونه تاسو وګورئ نو د دې د نوکونه به بالکل سخت وي، تاسو ته به سخت معلومیږي. نوک خو هسې هم سخت وي خو د نارمل نوکونو نه به هغه د هغه شکل و شبهات چې کوم دی هغه به بدل وي او د دې دا نوکونه چې کوم دي دا به چاودلي هم وي. د دې سره سره د دغه ماشوم د چمړې رنګ هم بدلیږي، یعنې چمړه چې کوم ده هغه داسې سوربخنه غوندې کېږي، که تور بنیادم وي که سپین بنیادم وي. خو که چېرته ورته د دې مرض وي یعنې کواشکر بیماري ورته وي کوم چې د پروټینو د کمۍ د وجې نه دغه ماشوم ته جوړیږي نو د هغه چمړه چې کوم ده هغه به دغه وي سوربخنه به وي. او د داسې ماشومانو د ویښتو رنګ چې کوم دی هغه هم بدلیږي. که په ورکوټوالي کې د دې ویښته تور وي نو دا بیا داسې شي چې زیړ زیړ شي، اورنج کلر شي یا یلو کلر شي. او دې ماشومانو ته بار بار چې کوم دی ډایریا هم کېږي. د دې خېټه چې کوم دی بار بار خرابېږي. او څنګه چې تاسو ته مخکې ما وویل چې اکثر ډاکټران چې کوم دي کوم لوکل پریکټیشنران دي نو مور او پلار یې چې کله هلته بوځي هغه ورته یا د چنجوب دوایانې ورکوي یا ورته انټي بایوټیک بار بار ورکوي چې د دې د خېټه چې کوم ده هغه چې خرابه شوي ټیک شي. خو اصل وجه دا وي چې د دې کومه خېټه چې خرابېږي نو د دې د خرابۍ وجه د پروټین کمی دی. کله چې داسې ماشومانو ته بیلنس ډایټ ورکړلی شي یا دوایانې ورکړلی شي او د هغو په وجود کې دغه پروټینو ډیفیشنسي پوره کړلی شي، یعنې د پروټین هغه کمی د دې په وجود کې پوره کړلی شي نو د هغو چې کوم مسلې مسایل دي، خېټه غټه وي، چمړې خرابه وي یا په وجود کې پړسوب وي یا خېټه خرابه وي نو هغه خود به خود چې کوم دی هغه ټیک کېږي. داسې ماشومانو ته ډیهایډریشن هم کېدی شي، د هغه په وجود کې د اوبو د نمکیاتو کمی هم راتلی شي ځکه چې داسې ماشومان چې وي هغو خېټه بار بار خرابه وي، ډیره خرابه وي
نو دغه په وجې دا ماشومان چې کوم دی د ډیهایډریشن هم ښکار کیدی شي. د دې سره سره د دې ماشومانو لیور چې کوم دی جګر دا هم په دې بیماری کې غټېدی شي، غټ وي او اخر که دا بیماری لاعلاجه پاتې شي، صحیح ډایګنوز یې ونه شي او ماشوم غټیږي، نو د وخت سره سره په دې کې مختلف مسایل راتلی شي. مثال کې که د دې خېټه غټه وي، په وجود کې اوبه جمع شوي وي، نو دې ماشوم ته د ګردو مسله هم پیدا کیدی شي، د لیور د جګر مسلو ته هم پیدا کیدی شي او بل دا دی چې د بواسیرو بیماری ورته هم کیدی شي، ځکه چې خېټه غټه وي، پړسېدلې وي او د دې پرشر چې کوم دی هغه په رکټم باندې وي، په غټه کولمه باندې وي، نو بواسیر پکې هم کیدی شي. او په کله چې دا بیماری ټایم زیات وشي، نو د ماشومانو کې اخر سټیج کې چې کوم دی شاک هم راتلی شي، یعنې د کې د بېهوشۍ بیماری هم راتلی شي. دوستانو که ستاسو څه کوېشن وي نو په کمنټ کې ولیکئ، زه به جواب در کوم. باری حق کمنټ کړی دي چې ډېر ښه ډاکټر صاحب مننه جي، ستاسو مننه چې تاسو زمونږ لایو پروګرام ګورئ. اجمل خان پی ټی آی والا هم سلام کړی دی، وعلیکم سلام، ستاسو هم مننه جي. او قیاس خان چې کوم دی هغه هم زمونږ لایو پروګرام اوري، مننه کوم او ویلکم ورته وایم. که ستاسو څه کوېشنې وي نو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ، زه کوشش کوم چې تاسو ته ستاسو د سوالونو جوابونه درکړم. د دې ویډیوګانو مطلب او مقصد صرف او صرف په عوامو کې آګاهي راوستل دي. څنګه چې ما اوس په دې بیماری باندې ډسکشن وکړو، خبرې اترې مې وکړې، نو د دې مین مقصد دا دی چې یاره تاسو ته پته ولګي چې یاره کومې دا وړې وړې بیماریانې وي چې د هغو د علاماتو پته درته ولګي، د هغې د وجوهاتو پته ته ولګي او تاسو بیا هغه له څه قسمه علاج کول غواړئ. لکه په دې بیماری کې موږ دا ویل چې یاره په دې بیماری کې داسې کیږي چې په دې بیماری کې د ماشوم خېټه چې کوم دی هغه غټیږي، خپو کې هم پړسوب راځي، په پنډو کې هم پړسوب راځي او عام طور باندې خلک دا کوي چې داسې ماشومانو له د چمجو دوایانې ورکوي او چمجي تولیږي نه، حالانکه دا د چمجو د وجې نه د خېټه نه وي غټه شوي، خو دا د پروټین د ډیفیشنسۍ د وجې نه د دې په وجود کې د فلویډ ریټینشن شوی، یعنې مایعات چې کوم دی د دې د وجود نه بهر نه وځي او په وجود کې دننه پاتې شي، نو په دې وجه د وجود غټیږي، خاص کر خېټه یې داسې غټه شي لکه منګې. نو بیا تاسو ته د دې بیماری پته ولګېده چې یاره دا بیماری چې کوم ده دا خو د پروټینو د کمۍ د وجې نه د ماشوم ته شوې ده، نو بیا تاسو داسې کوئ چې کم مطابقه ډاکټر وي هغه ته خپل ماشوم ښیوئ. فرید میرزا میسج کړی دی، ټاپک منشن کوه چې کله لایو راتلی. نو ټاپک خو مې منشن کړی دی فرید خانه، خو زه دومره له په دې دغه باندې بلد نه یم، پوره پې پوهېږم نه، خو بس دا پروګرام مې شروع کړی دی د لایو ویډیوګانو د آګاهۍ دپاره، ورو ورو به پکې انشاءالله ماسټر شو، بیا به په هر څه پوهه شو او چې کله زه دا لایو شیر کوم نو بیا یې وروسته ایډیټ کوم او په هغه باندې هغه ټاپک لیکم. موجوده ټاپک چې کوم دی دا زموږ سره په ماشومانو کې یوه بیماري ده چې هغه ته کواشیرکور وایي او څوک ورته کواشکر وایي.
په دې بیمارۍ کې داسې وي چې د پروټینو د کمۍ د وجې نه هغه ماشومان چې هغو کله د مور شوده څښل بس کي او د شودو نه چې کله ماشوم واړی نو هغو ته بیا داسې وي چې پوره خوراک نه میلاویږي او کم چې غریب خلک وي خاص کر نو هغو ته هغه پوره بیلنس ډایټ نه میلاویږي، کم پروټین چې دغه ماشوم ضروریات وي نو هغه ورته نه میلاویږي او دغه ماشوم د پروټینو د کمۍ ښکار شي. نو د پروټینو د کمۍ د وجې نه د دغه ماشوم په وجود کې اوبه یا فلویډ جمع کېدل شروع شي او د هغه خېټه وپړسېږي داسې شي لکه څنګه چې منګې وي. نو زمونږ ټاپک هم همدا یو دی چې دا ماشومانو کې دغه د پروټینو یا د غذایت منرل شو، کاربوهایډریټ شو، وایټامین شو د کمیدو د وجې نه یا د نشوالي د وجې نه په ماشومانو کې کمې بیمارۍ راځي. بله ورځ هم د سوري په بیمارۍ باندې خبرې اترې کړې وې او نن ټاپک هم دا دی. خو زمونږ یو ملګري کمنټس کړي وو چې یاره تاسو په سوري بیمارۍ باندې خبرې اترې کړې وې نو تاسو په دې کواشیارکور بیمارۍ باندې هم خبرې اترې وکړئ ځکه چې د دواړو کاس چې کوم دي وجوهات چې کوم دي د دواړو هم دغه پروټینو او د غذایت کموالی دی په ماشومانو کې، خو په دې دواړو کې فرق د دې په علاماتو کې فرق شته دی. سعید انور پلیز ډاکټر خپل شارټ انټروډکشن وکړئ د نیو جایننګ کتونکو دپاره. مننه جی سعید انور صاحب. زما نوم هومیوپیتک ډاکټر ولی خان دی او زما تعلق د باجوړ سره دی. نو بس دغه زما شارټ انټروډکشن شو. د دې بیمارۍ چې کوم دی مین کاز چې کوم دی یعنی اهم وجه چې کوم ده په خوراک کې د پروټینو کمی دی، د پروټینو وایټامنز او د منرلز کمی دی او دا بیماری په غټو کسانو کې ریر ده. دا په صرف هغه وخت کې کیږي چې یو سړی بوډا وي هغه ته خپل خوراک صحیح نه میلاویږي نو په هغو کې هم کیدی شي، خو میجارټي کیسز چې کوم دي دا په ماشومانو کې راځي او هغه ماشومان چې هغه خاندان والا چې کوم وي غریبانان وي او مور چې کله د ماشوم د شودو نه واړی او دا خوراکونه شروع کړي نو د هغه د خوراک چې کوم دی پوره خیال نشي ساتل کېدلی، یعنی هغې ته چې کوم پروټین پکار وي، کوم وایټامنز ورته پکار وي، کوم منرلز ورته پکار وي، کاربوهایډریټس ورته پکار وي نو هغه دې ماشومانو ته نه میلاویږي او دا ماشومان بیا د مختلفو بیمارو ښکار کېدی شي. د دې نه علاوه د دې بیمارۍ چې کوم دی هغه ماشومان چې په څه وجه باندې د هغو په کولمو کې داسې یو بیماري وي چې که هغه دود څکي او که هغه فروټ خوري یا بل څه خوراک کوي نو په هغه کې یو دغه وي بیریر وي چې دغه د کولمو نه د هغې د پروټین چې کوم وي یا وایټامنز وي یا منرلز وي د هغو ابزارپشن نه کیږي، وجود ته نه کیږي. یعنی که هغه څه خوري نو دا په خوراک کې چې کوم د طاقت ماده ده پروټین دي، وایټامنز دي، منرلز دي نو هغه جسم ته نه ځي خو هغه په کولمو کې بهر د غټو میتیازو سره ځي. نو که په څه وجه باندې د هغه په کولمو کې څه مسله وي د خوراک نه چې کوم دغه دي غذایت دی هغه ابزارپشن نه کیږي نو د دغه وجې نه هم دا بیماری راتلی شي. بل ګردو کې که څه مسله وي نو هم دا بیماری راتلی شي او که چېرته انفیکشن وي د ماشومانو ته څه انفیکشن شوی وي نو د انفیکشن د وجې نه هم دا بیماری راتلی شي او که دې ماشوم ته څه چوټ ټرامه لګېدلی وي خاص کر که د ماشوم سوځېدلی وي نو د دې وجې نه هم دا د کواشرکور بیماری کېدی شي. خو بنیادي 99% وجې چې کوم دی هغه په خوراک کې د پروټینو کمی دی
کله چې دوی په وجود کې پروټین کم وي نو دوی ته بیا داسې بیماری کیدی شي. دوستانو که ستاسو څه کوېشنې وي نو په کمنټ کې ولیکئ، زه به انشاءالله د هغو جوابونه در کوم. او دا اوس چې ما سره څوک په دې لایو پروګرام زما جاین کړی دی او زما لایو پروګرام ګوري، نو تاسو مهرباني وکئ خپل سجیشن ورکړئ چې یاره دا لایو پروګرام چې کوم ما شروع کړی دی دا پیدامند دی، پیدا کوي پیدا نه کوي، خلک یې ګوري نه ګوري، بل دا په کوم ټایم کې مونږ وکړو. انشاءالله کوشش به کوو چې په هفته کې 2 ورځې دا پروګرام خامخا کوو، خو ټایمینګ تاسو ټایمینګ په باره کې ووایئ چې کوم ټایم به ښه وي چې ډېر نه ډېر خلک زمونږ دا پروګرام ګوري او د خپلو بیمارو، د خپلو ماشومانو، د خپل کور د زنانو د بیمارو په باره کې هغو ته څه نه څه آګاهي راشي. باری حق باری ډاکټر صاحب پروټین په کم سیز کې ډیر وي؟ نو پروټین خو په هر شیز کې ډیر وي، خو چې کم ریچ سورس دی چې کم کې پروټین ډیر زیات وي نو هغه کې زمونږ سره ایگز راځي چې کم د چرګو انډې دي، دا د پروټین ریچ سورس دی. د دې خوراک چې کم خاص کر ماشومان دي نو د دې خوراک ورته ښه دی. بل چې کم فروټس دي په فروټس کې هم ډېر زیات دي، نټس شو په نټس کې هم زیات دي. د نټس کې هغه دغه راځي، مثال کې په دې کې بادام راځي، دې کې پیسته راځي، په دې کې غوزان راځي. نو هغه دا قسم میوو کې چې کم دی په غټه غوښه کې هم ډیر وي، په میانو کې هم ډیر وي، خو د ماشومانو لپاره په دودو کې هم پروټین زیات وي او په کیله کې هم پروټین ډیر زیات وي. خو د ماشومانو په حواله چې هغه خو داسې وي چې نه غټه غوښه شي خوړلی، نه چې کوم دغه دي د میان شي خوړلی. نو ماشومانو ته انډه ورکول پکار دي، کیله ورته ورکول پکار دي، د فروټو جوس ورته ورکول پکار دي. اول ټرای په دې باندې دا بیماری وي نو اول ټرای په دې باندې کول پکار دي. کیله ورکول پکار دي، د فروټو جوس ورته ورکول پکار دي، او کوم ما چې نټس ویل بادام پیسته وغیره، نو دا ماشومان لا د دې نه هغه شیره شانې جوړېدل پکار دي او هغه شیره ورکول پکار دي، نو دا هم ډېر پیدامن وي. که چېرته دې سره د هغو د پروټینو لیول نه پوره کیږي نو بیا ورته چې کوم دی فوډ سپلیمنټ کوم شربتونو کې وي، ګولو کې وي، دا ورته ورکول پکار دي. سید انور وایي چې پروټین مینلی په کډني بین کې وي که پلسز کې وي؟ په کوېشن باندې خو داسې پوره پوهه نه شم، خو چې کم پلسز وي په هغه کې هم پروټینز وي، او بین خو تاسو یو خاص نوم اخیستی دی، نو بین هم په پلسز کې راځي. عدنان خان میسج کړی دی، ډاکټر صاحب زما د سر نه څه زنګونه مکمل ډاکټر صاحب زما د سر نه څه زنګونه مکمل خالي شوي without any part، څه مسله کیدی شي and treatment؟ نو عدنانه د ایختو د ولیدو خو مختلف وجوهات کیدی شي. سرسري به درته زه یو څو وجوهات ووایم، ځکه چې زمونږ ټاپک نن د ماشومانو په بیمارۍ دی. خو د ویښتو د ولیدو اولنی سبب چې دی ټول نه زیات هغه خلک چې هغه اوور ورک کوي او اوور تھینکینګ کوي، هغه خلک چې هغه فزیکلی ډیر کار کوي او منټلی هم ډیر بیزی وي، نو په دغه خلکو کې
د ویښتو د ولیدو چانسز زیات وي. بل هغه خلک چې هغو کې د پروټینو، وایټامنزو، د منرل کمی وي، نو د هغه خلکو ویښته هم ولیږي. خاص کر هغه خلک چې هغو کې د سیلینیم او د زنک کمی وي، نو هغو خلک ویښته ولیږي. د فاسفورس کمی چې وي د هغه هم ولیږي. او بل د هغه خلکو ویښته ولیږي چې هغو کې داسې وي چې په سر کې خشکي وي یا څه بله انفیکشیس ډیزیز وي، فنګس ورته لګېدلی وي، بیکټیریا اټیک کړی وي، نو د دې خلکو ویښته هم ولیږي. او بل دا ده چې مینلی کم زمونږه هارمون دي، خاص کر سکس هارمون دي، نو د سکس هارمون د امبیلنس په وجه باندې هم ویښته وریدی شي. د دې سره سره هغه خلک چې هغو فیملی هسټري کې ویښته وریدلي وي، نو دې خلکو کې هم د ویښتو د وریدو چانسز زیات وي. دا بیلنس هغه ویښتو وریدو ته وایي چې په هغه کې خاص کر زمونږ کوپړی چې کوم ده بره دا خالي کېږي. نو د دې مین ریزن چې کوم دی، مین لکه نور ریزنز هم شته دی، خو 95% چې کوم د دې کاز دی دا سکس هارمونل امبیلنس دی، د دې وجې نه دا کېدی شي. سید انور sir don't suggest mutton as a source of protein. Mutton contain more carbohydrates and carbohydrates can cause cardiovascular disease. سید انور سره ما خو مټن اډوایس کړي نه دي، خو کم ماشومانو کې چې دغه وي میراسمس بیماری وي یا په هغه کې د کواشکور بیماری وي، نو دا چې کوم دی دا خوراکونه چې کوم دي دا د چایس فود به ورته موږ وویلی شو، ځکه چې د ماشومانو انرژي لیول چې کوم دی هغه ډېر کم وي. او دې ماشومانو ته د پروټین سپلیمنټ ورکولو نه مخکې موږ ته داسې ماشومانو ته چې کوم دی موږ پیټس ورته ورکول پکار دي، څنګه چې په مټن دي یا نور دغه دي دود دي یا کیله ده کوم کې چې کاربوهایډریټس یې واوي، فروټس دي چې کاربوهایډریټس پکې سیوا وي، رایس شو چې کاربوهایډریټ پکې سیوا وي. نو انیشلی د دې ماشومانو انرژي لیول ډېر کم وي، او داسې ماشومانو ته په شروع کې د مټن او کم هغه فروټس شو یا فوډ شو چې په هغه کې کاربوهایډریټس یې واوي هغه ورته ورکول پکار دي چې د هغو اول انرژي لیول بحال شي. نو د انرژي لیول بحال کېدو نه وروستو بیا موږ دیو ته پروټین سپلیمنټ ورکول پکار دي، ځکه که چېرته د داسې ماشومانو انرژي لیول سیوا وي او موږ کم وي، انرژي لیول د دوی کم وي او موږ ورته پروټین ورکو په اور لوډ ډوز کې، نو بیا په هغو باندې الټیانې لګي، هغو خېټه خرابېږي. نو داسې ماشومانو ته اول چې کوم دی پکار دی چې موږ ول مټن ورکو، بنانه ورکو، رایس ورکو، فروټ جوس ورکو. او تاسو چې کوم د کارډیو واسکولر ډیزیزز خبره کړل ده، نو کارډیو واسکولر ډیزیزز ډیفینیټلی چې کوم کې کولسټرول زیات وي، کم خوراکونو کې فیټس پکې زیات وي، هغه کاز کوي. خو د هغه ایج هم وي که نه، ماشومانو کې دا نه راځي، او که یم نو چېرته ریئر کیسونه وي. بیانډ 40 ایرز چې کوم وي هغه ته بیا احتیاط کول پکار دی چې هغه د مټن استعمال کم کړي. فواد کرم وایي چې سر هارمونل امبیلنس آلسو په کویشن باندې هم دا خو درته ما وویل چې یاره د سکس د ویښتو د غورځېدو زیاته وجه چې کوم ده هغه سکس هارمون امبیلنس دی.
د دې په وجه باندې ویښته ولیږي. او داسې عام ټاپک به بیا کیدو نو په هغه باندې په مختلفو بیماریانو تاسو تپوس کولی شئ. هغه به زمونږ یو عام ټاپک وي چې په هغه کې په هرې بیمارۍ په حواله باندې تاسو تپوس کولی شئ. زه به کوشش کوم چې ستاسو د سوالونو جوابونه درکم او ماشاءالله کیدای شي چې زما په فالوور کې میډیکل سټوډنټس هم وي، کیدای شي ډاکټرز هم وي. نو موږ به ستاسو نه یادو، تاسو به زموږ نه څه یادوئ. داسې یو دغه به کوو، په شریکه باندې به دا پروګرام چلو انشاءالله. خو که اوس د دې موجوده کم ټاپک دی د غذایي قلت د وجې نه چې په ماشومانو کې کومه بیماري، د دوه بیماریانې ما ډسکس کړلې چې کوم د دې نه تیر ویډیو کې میراسمس کوم ته چې زموږ پښتانه خلک د سوري بیماری وای او پنجابیان ورته د سوکړې مرض وای، او دا اوس نننی ټاپک چې کوم دی موجوده چې دا شروع دی، نو د دې په باره کې که ستاسو څه کوېشنې وي نو تاسو په کمنټس کې خپل کوېشن ولیکئ. زه به کوشش کوم چې جواب درکړم. یو پکچر درته بل د کواشکر د بیماری خیم. دا ماشوم هم تاسو وګورئ. دا پکچر چې ما کم ډاونلوډ کړي دي نو دا زیاتر افریقن دي، ځکه چې هلته قاتونه وي، د غذایت قلت وي، ماشومانو ته هم او غټو خلکو ته هم صحیح خوراک نه میلاویږي. نو دا قسم بیماریانې هلته ډېرې زیاتې وي. خو زمونږ په دې علاقه کې هم پاکستان کې باجوړ کې چې کوم خلک غریبانان وي، د خپلو ماشومانو د صحت او د هغې د خوراک خاص خیال نشي ساتلی، نو هغه کې هم دا بیماریانې راځي. په دې ویډیو کې اصل مقصد زما دا و چې کوم بیماریانې دي د هغو په باره کې زمونږ عوام چې کوم دي هغو ته لږ آګاهي حاصله شي. اوس که تاسو چېرته په خپل کور کې یا ستاسو په چاپېرچل کې ګاونډ کې داسې ماشوم وي نو تاسو اندازه لګولی شئ. ستاسو اولنی دغه به دا وي چې یاره کیدای شي دا د کواشکور مریض دی، کوم چې د پروټین د کمۍ د وجې نه د هغه په وجود کې اوبه جمع شوي دي، د هغه خېټه کې اوبه جمع شوي، خېټه غټه شوې ده، خپې یې پړسېدلي دي یا یې پنډۍ پړسېدلي دي. نو تاسو به ابزرو کلي لیدلي به مې که ستاسو په کلي چم ګاونډ کې داسې ماشومان وي نو که ډاکټر هغه پلار یې وي، ورور یې وي، نو هغه ول اول د ډاکټر نه د چینجو شربت راوړي چې یاره د ماشوم خېټه غټه شوې ده، په دې کې چینجي دي. نو د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې یاره تاسو خپل ماشومان که هر قسم بیماری وي، په خپله بیماران وي، ماشومان بیماران وي، نو کوالیفاید ډاکټر ته ځئ چې هغه ستاسو چیک اپ کوي، ستاسو پوره تشخیص کوي، نو د هغه مطابق به تاسو ته دوایان درکوي. دې ماشوم ته که تاسو اوس د چینجو دوایانې ورکوئ او چینجي په دې کې نه وي او دا کنډیشن وي او تاسو بیا د بار بار د چینجو دوایانې ورکوئ، نو هغه ته بیسیکلی چې کوم دی د پروټینو ضرورت دی. که تاسو ورته پروټین ورکوئ نو د هغو دا کنډیشن چې کوم دی هغه ریورس کیدای شي، د هغو دا پړسوب به ختم شي، خېټه به ختم شي، د خېټې د غټوالی به ختم شي او کم د دې به گروت صحیح شروع شي، د دې په وجود کې چې کومه سستی مستی هغه به هم ختمه شي. نو د دې ویډیو مطلب صرف او صرف دا دی چې یاره زمونږ په پبلکس کې آګاهي راشي. محب الله سرګنخیل اند ظاهر خان دا هم زمونږ لایو پروګرام ګوري، مننه جی. نو تاسو سره به زه یو 10 منټه مزید یم
که ستاسو څه کوېسچنې وي نو په کمنټس کې ولیکئ. زه به کوشش کوم چې ستاسو د سوالونو جوابونه درکم. امید دی کومو دوستانو چې زما د لایو پروګرام کتلی خاص کر چې کم په میراسمس په د سوري په مرض باندې مونږه ستاسو سره خبرې اترې کړې وي او اوس د نننۍ لایو ویډیو کې چې مونږه په کواشکر بیماری باندې کمی خبرې اترې وکړې نو دا به ستاسو د ذهن نه وځي او که چېرته هم داسې بیماران وي نو تاسو د هغو بیا پراپر علاج د کوالیفاید ډاکټر نه کولی شئ، بې ځای علاجونه به وله نه کوئ. مثال کې تاسو به اورېدلي وي یا کتلي وي چې کم ماشوم ته د سوري بیماری وي میراسمس، خو زموږ پښتانه خلک او خاص کر زنانه ورته وایي چې په دې باندې سوری شوی دی، د دې ماشوم جبۍ پرېوتې ده. نو کله یې یو ځي ته وړي دمګري ته چې یاره د ماشوم باندې سوری شوی دم یې کلله او خاص کر بیا زنانه له وړي پلانکۍ ترور له ویسه د ماشوم جبۍ پرېوتې ده یا پې سوری شوی، حالانکې هغه داسې وي چې هغه د پروټین، وایټامنز او منرلز د کمۍ ښکار وي. د هغه په وجه باندې هغه د پوټکي لاندې چې کوم پیډس وي هغه ختم شوي وي، د هغه مسل چې کوم وي هغه هم کمزوري شوي وي او د هغه بالکل تاسو ته به داسې ښکاري چې بالکل دا خو د هډوکو یوه ډانچه ده. د هغه په جسم کې چې کوم دی په دې څرمن کې به د هغه هډوکي بار ښکاري، پښتۍ به بالکل بار راوتلي وي او غریب به ډېر کمزوری وي، د هغه وزن نه زیاتیږي، د هغه هایټ چې کوم دی هغه نه زیاتیږي او د ماشومانو کې چې کوم دی ځینې ماشومان داسې وي چې هغه بالکل خوراک نشي کولی، خوراک ته یې زړه نه کېږي، خو بعضې ماشومان داسې وي چې هغو ته انتهایي لږه وي، هغه کله خپل موټو باندې خوله لګوي، کله خپلې کپړې وي یا خواته کپړې پرتې وي هغه په خوله باندې نه باسي او چې څه بې موزي هغه خوري. نو دا هم د پروټینو د کمۍ، پروټین، وایټامن، منرل او کاربوهایډریټ د کمۍ د وجې نه دغه بیماري کیدی شي کوم چې موږ ته د سوري بیماري و. نو که موږ د داسې ماشومانو علاج په شروع کړو کله چې بیماري په اول وخت کې وي داسې ماشومانو ته موږ ښه خوراکونه ورکړو، فروټس ورته ورکړو، کم خوراکونه انډې ورته ورکړو، یعنې په کم خوراک کې چې پروټین زیات وي نو د هغه دغه کنډیشن چې کوم دی هغه نارمل کیدی شي او هغه بالکل یو صحتمند انسان جوړیدی شي. خو که نه موږ دغه دم تعویض پسې ګرځو، په دغه جبو پسې ګرځو نو دغه ماشومان بیا زموږ نه خرابیږي. او بل دا د سوري په ماشوم کې چې کوم دی د دیو خېټې چې کوم دی همیشه خرابې وي، خېټه یې بالکل خرابه وي. نو زیات ډاکټران خو نه، خو کم ډاکټران داسې وي چې ما لیدلي دي چې هغه د هر بیمار چې خېټه خرابه وي هغه ورته د ټیوبرکلوسس دوایي ورکوي چې یاره د دې ټي وي دی، حالانکې هغه دې شي ته پام نه کوي چې یاره دې کې پروټین یا د وایټامن منرل د ډیفیشنسي په وجه باندې هم موږ ته کرانیک ډایریا کیدی شي، یعنې دایمي خېټه خرابېده کیدی شي. نو د ټیسټونو او دغه نه علاوه هغه ماشوم باندې 6 میاشتې د ټي بي دوایي خوري او چې بیا هغه دوایي ختم شي د هغو هغه کنډیشن بیا هم هغه شانې وي. نو دا نه ده چې یوازې په ټي بي بیمارۍ کې خېټه خرابیږي، په دې کواشکر بیماری کې هم خېټه خرابیږي، په میراسمس د سوري بیماری کې هم خرابیږي. هغه ماشومان چې هغه لیکټوز انټولرنس یعنی شوده سکي هغه برداشت کولی نشي هغه خېټه هم خرابیږي. داسې ماشومان یا داسې خلک چې هغه ویټ ته الرجیک وي، هغه د غنمو کم دغه استعمالي هغه ته الرجي وي، هغه هم خېټه خرابېدی شي. نو د خېټې د خرابېدو مختلف وجوهات وي،
خو ډاکټر ته پکار وي چې هغه پراپر انویسټیګیشن وکړي او د هغه نه بعد چې کوم دی میډیسن اډوایس کړي. نو خبره مو دا کوله چې تاسو ته د دې دوه ویډیوګانو نه پته ولګېدله چې یاره کم د سوري بیماري وي نو دم تعویض پسې ګرځېده نه دي پکار، په جبهې کتلو پسې ګرځېده نه دي پکار، وخت پې تېرول نه دي پکار، بلکې دغه ماشوم ډاکټر ته ښودل پکار وي او هغه ته که ډاکټر ته نه ښیوئ نو ډاکټر په مشوره باندې دغه ته ښه خوراکونه شروع کړئ چې پروټین پکې زیات وي او انرژي پکې وي او د دې سره سره هغې ته د ملټي وایټامنز شروع کړئ نو دغه ماشوم بیرته خپل ښه صحت ته راتلی شي، د هغه دغه بیماري ختمېدی شي او داسې دا بیماري چاته چې د کواشیورکور بیماري ده په دې کې خېټه پړسېدلې وي لکه د منګي خپې پکې پړسېږي، پنډۍ پکې پړسېږي، نو داسې ماشومانو ته هم که پروټین سپلیمنټس ورکړلی شي نو دیو دغه د خېټې غټوالی او دغه وجود پړسوب دا ختمیږي او د هغه ګروت بیرته بحال کېدی شي. هغه ته که هر څه تکلیف وي نو هغه د دې پروټین سپلیمنټس استعمالولو سره ټیک کېږي. تھینک یو جی.